زه ترور زه دې قربان شم لورې ته په روغتون کې نو دلته چا راوړمه لورې په چیغو دې در خبره سوم راغلم چې ترې خلاصه دې کړمه خو ته بېهوشه پرته وې زه ورخطا شوم منډه مې کړه ستا ورور ته مې زنګ ووهو هغه راغلل او ته یې دلته راوستې ورور دې اوس تللی چې دوا راوړي ته ارام وکړه ښه کېږي نجلۍ په زړغوني غږ وویل نو ترورې لالا دې ولې راخبرول هغه به اوس له شیرو سره بیا جنګ کوي ښځې وویل لورې نو ته په خپل ځان خبره یې چې څه حالات ته یې رسولي ته بیرته عملیات سوې په ټول بدن کې دې یو ځای جوړ نه دی پاتې دا انسان نه دی دا وحشي دی ته لا اوس هم وایې چې ورور دې ورسره اخته نه شي پرېږده دا ځل باید سمه سزا ورکړي نجلۍ غلې وویل خو ترورې له هغې خوا د نارینه غږ راغی نور نو بس دی دا ور خو بیخي له انسانیته وتلی نور ته په هغه کور کې یو ګام هم نشي ایښودلی خپل کور ته به راځي بیا د هغه وحشي نوم په خوله وانخلي نجلۍ تر څنګ ماشومې ته وکتل سترګې یې له اوښکو راډکې شوې وویل لالا زما قسمت به همداسې وي خدای به همدا راته لیکلی وي اوس به یې ټول عمر له ده سره تېر کړم ځکه زموږ په ټولنه کې ښځه یوازې په کفن کې د خاوند له کوره د تل لپاره د پلار کلي ته ستنېږي او اوس خو مې ماشومه هم ده که هغه راڅخه واخلي زه به لیونی شم زه نه غواړم هغه کور پرېږدم لالا زه ځان خدای ته سپارمه